حسین بھائی تاسو خو کتلی چې ای وی ټي خیبر باندې د عالمزیب صاحب تېره ورځ زمرود خان بونیري سره انټرویو وه نو دا ناظرینو ته م وایي تاسو ای وی ټي خیبر باندې زمرود خان بونیري صاحب سره د عالمزیب خان انټرویو وه پروګرام و لایو پروګرام شریدو هغه به هغې پرې په یوټیوب باندې هم پروت ده په فیسبوک باندې هم پروت ده هغه هم تاسو کتلی شئ د عالمزیب صاحب ابو حمدان خوږې په هغه ځای کې اورېدلی شئ زه د ټولې میډیا خصوصا بیا د ای وی ټي خیبر او د زمرود صاحب شکریا ادا کوم چې دا د پښتنو یو چینل دی او داسې پښتانه په خپل چینل باندې راغواړي د هغې خبرې تاسو ته وړاندې کوي د هغې کردار تاسو ته وړاندې کوي ډېر زمرود صاحب تاسو ته هم سلوټ او د ابو حمدان صاحب چې کومه انټرویو ده تاسو په ای وی ټي خیبر په هر یو هغه باندې پلیټفارم باندې کتلی شئ هغه هم وګورئ نو سید صاحب تاسو نور پوښتنه ابو حمدان ډېرې ښکلې خبرې مو کې تاسو موږ ته ټیم وایستو ډېر ښایسته مزیدارې خبرې مو کې اخره کې موږ تاسو نه تپوس کوو چې دلته ډېر کثیر تعداد کې پښتانه په اماراتو کې پاتې کېږي دوی دپاره تاسو سره څه میسیج دی څه یل غواړي زموږ په دې سوشل میډیا پلیټفارم باندې ټولو پښتنو ته خو اول سلامونه آداب او الله خاص ساته او الله مطلب دی چې زړه ارمانونه ستاسو خدای پاک پوره کړي او دا میسیج به زه ضرور ورکوم چې دا مل چې کم دی که نه دی موږ له ډېر څه راکړي دي او دا مل چې کم دی که نه دی ډېر خلکو له څه ورکړي دي پاکستان یې آباد کړی د الله تعالی په فضل سره نو دلته چې د دې دا کم قانون دی که نه د ډېر زیات احترام پکار دی ډېر زیات احترام پکار دی او یقینو که معمولی خبرې اشارې ته ودرېدل د واک اشاره نه تر څه نه مې ودرېږئ چې کله ګرین شي تاسو اوړئ پوه شوې داسې چې کوم دی نو وړوکي څیزونه چې کوم دی د احترام وکړې او دا عمل چې کوم دی زما پکې 240 کاله وشو قانون ریګولیشن باندې زه روان یم او زه امید کوم چې تاسو هم داسې روان شئ او لیګل اوسېږئ او چې کوم دی نو مطلب دی چې څومره تاسو لیګل یو د دې سره محبت ساتئ نو د الله پروردګار به تاسو دې ملک نه نور هم ښه کوي او انشاءالله ښه به او دې د قانون ډېر زیات احترام او دغه پکار دی زما جی دا بالکل د ابو حمدان صاحب دا وینا ده چې که دلته تاسو اوسئ دې معاشرې کې اوسئ نو د دې معاشرې هر لحاظ سره خیال ساتئ که تاسو چېرته په هوټل کې کینئ که چېرته په مال کې کینئ که چېرته داسې ګرځئ راګرځئ نو ښه صفا سوتره د کپړې خیال ساتئ د خپل لباس ښه خیال ساتئ او په وړو خبرو باندې نورو خلکو سره الجاو کېږئ ما جنګونه مه کوئ لږ خپل ځان کې برداشت تحمل راولئ او ښه ژوند کوئ چې دا تاسو یوازې د ستا نه دا ټولو پښتنو نوم ته پرې تړلی دی ستا د لباس پورې تړلی دی د پاکستان نوم تړلی دی نو ډېره مننه ابو حمدان یو جهان مننه خوشحاله اوسئ تاسو ډېره مننه دا حجره موږ ته جوړه کړې ده چې لږ پکې کینو د مدینه کباب چې کوم دی ډېره شکریه ډېره مهرباني چې کوم دی داسې زبردست ښایسته حجرې جوړه کړې ده بهترین دغه موږ پکې رالو موږ پکې دا کاوه اوس کله کباب پخورو